او د دوزخیانو اثر به جنتیانو ته نه رارسي. دواړه به د یو بل نه د پردې په وجه جدا وي. دا یوه پرده وي. سوره حدید کې رب العالمین ویلي فضرب بینهم بسور، یو دیوال به د دې په منځ کې ووهلی شي. نو د جنتیانو د دوزخیانو په منځ کې به یو دیوالي چې د جنت اثرات په اپله نه رسي او د دوزخ هغه به دې پله نه رارسي. علما وایي اگر که دا دیوال یا که پردی اثر به یو بل ته نه رسي خو اوازونه به د یو بل اوري، خبرې مکالمه به د یو بل اوري. دا به څنګه اوري؟ علما وایي یو خدا چې بسور له باب، په دې دیوال کې به دروازې وي نو اواز به د یو بل اوري. یا بغیر د دروازو نه دروازې به پکې نه او د یو بل اوازونه به رب العالمین یو بل ته اوري. نو وبینهما حجاب، د دې په منځ کې به پرده وي. وعلى الاعراف رجال، او په اعراف کې به څه خلقي یعرفون کلا بسیماهم، چې دی به پیژني هر یو لره په نښو سره. وی په اعراف کې به څه خلقي چې هغه به دوزخیان هم په نښو سره پیژني او جنتیان به هم پیژني. اوس دا اعراف څه ته وایي؟ علما وایي دا اعراف چې دی دا د دې پردې یا د دې دیوال اوچتې حصې ته اعراف وایي. چې کم دیوال د دوزخیانو د جنتیانو په منځ کې وخلی شوي، کمه پرده یا دیوال، د هغې اوچتې حصې ته اعراف وایي. نو وعلى الاعراف، په دې اوچت ځای باندې به د پردې په دې اوچت ځای به رجال څه خلقي. نو دا اعراف دغه اوچت ځای ته وایي. او کلا بسیماهم، دی به د اعراف دا خلق په جنتیانو هم پیژني، دوزخیانو. د دوزخیانو به خپلې نښې په هغې سره به یې پیژني او د جنتیانو به خپلې نښې هغې به یې په دې سره پیژني. یا دې خلقو ته وایي اهل اعراف ځکه وایي چې د دې معنی ده پیژندل، او دوی به هم جنتیان او دوزخیان پیژني. ښه په دې منځ کې به کم خلقي، په دې اعراف په کم خلقي چې نه به جنت کی نه به دوزخ کی. دې باره کې د علماو مختلف اقوال دي. یو قول دا دی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، حذیفه رضی الله تعالی عنه، ابن عباس رضی الله عنهما، دا ټول فرمایي چې د اهل اعراف کې به هغه خلقي چې د هغې نیکی او بدی برابر وخیږي. احادیثو مبارکو کې راځي چې حساب به کولی شي، چې قیامت کې د چا نیکی په بدو سیوا شولې نو دی به جنت ته لاړ شي، او چې د چا بدی په نیکو سیوا شوې نو دی به جهنم ته لاړ شي، او چې د چا دواړه برابر شوې نو دی به په اعراف کې. او بیا دا آیات مبارکه فرمایو فمن ثقلت موازینه، هغه کس چې درنی شي نیکی د هغې هغه به جنت ته لاړ شي. او دی وفرمایل چې ګورئ دا درونوالی او سپکوالی دا نیکی ګورئ ډېره درنه ګڼئ. وی ځکه چې دا سپکوالی او درونوالی دا ګورئ د یوې دانې مره په نیکی م راځي. د دانې مره دومره نیکی د چا شاید چې په هغې تله درنه شي، دومره بدي شاید په هغې د بدو وزن درون شي او دی جهنم ته لاړ شي. نو نیکی وړه مه ګڼئ. وی دا درونوالی ګورئ په یوې دانې سره م راځي. نو د دانې مره نیکي ده نو تله د نیکو به درنه شي، یا د دانې مره بدي ده جو بدی به درنې شي، جهنم ته به لاړ شي. نو نیکی وړه مه ګڼئ، وړې وړې نیکی جمع کوئ، شاید چې الله مې تله د میزان په نیکو درنه کړي.
احادیث مبارکو کې راځي ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق. دام نیکی دا چې ته د مسلمان رور سره په کولو تندي باندې ملاقات کی، په روخانه تندي، حشاش بشاش خوشاله انداز کې د مسلمان سره میلو شي. دا ګورې نیکی ده. دا نیکیم ځان له جمع کوه، د مسلمان سره په روخانه تندي میلاویږه. دا تندې ډېر روخانه ساته، دا نیکی ده. اینی ټیم به نیکی میلاویږي چې مسلمان سره ملاقات کوي او تندې دې روخانه. د نبی علیه الصلاة والسلام طبیعت په هر ټیم روخانه، تندې روخانه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک راضی لم یکن النبی صلی الله علیه وسلم سبابا. نبی علیہ السلام کنزلمار نو، طعن لگون کے نو، بد زبان نو، پاحش نو، بد زبان نا، کنزل نا، پزل خبر نا، خکل خکل خبر، نرم نرم خبر، دیر خکل اخلاق رب العالمین ورکلیو. انس رضی اللہ تعالی عنہ لس کال خدمت کڑیو. لس کال پس انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا اللہ صنعت ولا لما صنعت. ما د دواړو جهانو سردار لس کال خدمت کړو، خو لس کال کې ما ته د خولې نه اف نه ورایستلی. لس کال کې ما ته دا نه دی ویلی نه چې انس دا کار دی ولې نه دی کړی، دای ما ته نه دی ویلی. دای راتم نه دی ویلی چې دا کار دی ولې دسی کړی. په لس کال کې سړی چې د سړي خدمت وکړي او لس کاله ورسره پاتې شي نوړی تې تور شوی. لس کاله مې وی خدمت کړی دی، خو لس کاله کې ما ته دا نه دی ویلی انس دا کار دی ولې دسی وکړو، دا دی ولې نه دی کړی. بهر صورت نو د مسلمان رور سره په کوله او تندي میلاوېدل دا نیکي ده. دویم قول دا دی چې نه اعراف کې به هغه مجاهدین وي چې هغه جهاد لتلی وي او د مور او پلار د اجازت نه بغیر تلی او شهیدان شوي، هغه به په اعراف کې چې کله جهاد فرض کفایي د مور او پلار د اجازت نه بغیر به جهاد لنزي. څومره اهمه مسله ده دا، څومره اهمه مسله ده چې د مور او پلار د اجازت نه بغیر جهاد لتلی او شهیدان شوي. خو ګورئ چې جهاد فرض کفایي فرض عین نه نو او شهیدان شوي او مور او پلار ورته اجازت نه، نو هغه به په اعراف کې اوسیږي. یو صحابي راغی د دواړو جهانو سردار ته فرمایي جهاد لزمه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي مور او پلار دې شته دی؟ وی او وی فجاهد فیهما، لاړ شه د هغې دواړو خدمت شروع کنو، دا ستا دپاره جهاد دی. بل راغی وی مور او پلار مې په جړا پرېښودو جهاد له روان یم. امام الانبیا ورته وی ورشه مور او پلار وخندوه، مور او پلار وخندوه. او بعضی علما وایي چې د دې نه مراد به نیکان خلقی، نیکان په اعراف کې به په اوچت مقام باندې به ولاړي او د خلکو سفارشونه به کوي. معنی دا ده چې اوچت به ولاړي، په اوچت مقام باندې به د حساب کتاب پروا به نه وي، الله به ورسره حساب نه کوي. په اوچت ځای به ولاړي په اعراف کې او د خلقو سفارشونه به کوي. د دې نه مراد هغه نیکان خلق دي. او بعضی علما وایي چې د دې نه مراد اولاد د مشرکینو دی، چې د مشرکینو الواد مړ شي، ماشومان دي مکلف لاونه ماشومان مړ شي، هغه بس کوم ځای کې. او بعضی علما وایي د دې نه مراد اولاد د زنا دی، چې زنا کې کم ماشومان پیدا شي هغه به اعراف کې. ګناه خو د مور او پلار ده، نو ماشوم خو قصور نه دی کړی، نو دی به د اعراف کی ولد زنا. یا علماوی د دین مراد ار اغا کسان دی چې اغي په زمانه د فطرت کې وفات شوي، پیغمبر نو
دسی زمانه و چې هغې کې پیغمبر نو د پیغمبر وارثان نو چې لکه دوو انبیاو منځ کې زمانه د فطرت ډیره تیره شوي نو بعضې علما وی د دې نه مراد هر هغه کسان دي به هر صورت اهل اعراف چې دي وعلى الاعراف په دې اعراف کې به رجال سسړي به په دې اعراف کې به یعرفون دی به پیژني کلم بسیماهم هر یو په نښو سره په نشانو سره به پیژني جنتیان بم د اهل اعراف پیژني دوزخیان بم پیژني څنګه د جنتیانو نښه به دی د جنتیانو چې د دې مخونه به تک سپیني خوشحاله وي دی به وي دا جنتیان دي او دوزخیان چې دي د هغې مخونه به تک تورې او پریشان حاله به او واویلا به کوي نه دی به یې پیژني او لم یدخلوها او دی بلا جنت ته داخل شوي نه ونادو اوازونه به کوي دوی اصحاب الجنت جنت والو ته ان سلام علیکم چې سلام دی په تاسو باندې جنتیانو ته به سلامونه کوي او لم يدخلوها جنت تبلا داخل شوی نی وهم یطمعون او دی بتم لری تم بلری چې جنت تب داخل شو خلا داخل شوی بنی او تم بلری رب العالمین بورتوائی قوموا ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم دا اللہ دا طرف نبورتا آوازو شی قوموا پاسی ادخلوا الجنة جنت تا داخل شئی فقد غفرت لکم ما ستاسو گناہونا بخلی دی ستاسو گناہونا میں بخلی نو جنت تا بلا تلی نئی او تم دا جنت بلری نو لم يدخلوها دی با جنت تا نوی داخل شوی وهم یطمعون او دی با تم لری تم بلری او داخل شوی بنوی بہر صورت دا د شعبان میاشتا او خلق شب برات نصف شعبان بارکی تپوس کی چې دا شپه کله ده د دې شرعي حیثیت څه دی په دې باندې عبادت کول څنګه دي بهر صورت شب برات او نصف شعبان دا د شعبان د میاشتې چې څوارلسمه ورځي او پنځلسمه شپه دیتا شب برات نصف شعبان وی احادیث مبارکو کے د دې د عبادت ډیر فضیلت راغلی دی او د دې شپې اهمیت هم په احادیث مبارکو کې راغلی دی ډیر احادیث داسې دي چې په هغې کې د دې شپې عبادت فضیلت هغه ثابت دی عبادت پکې ډیر اهمیت لري خو بهر صورت خاص عبادت پکې نشته دی چې په دې طریقه به یې کوي او داسې نفل به کوي لکه بعضې خلق وایي 2 رکاته نفل نیت په وتړي او په اول رکات کې به سوره فاتحه دومره پیري ووایي دومره صورتونه به پکې دومره پیري ووایي نه مخصوص عبادت پکې نشته دی کو هر عبادت پکې کوي خو عبادت پکې وکا ډیره قیمتي شپه ده د مغفرت شپه ده د بخنې شپه ده ډیر فضیلت احادیث مبارکو کې راغلی دی نو عبادت ثابت دی او خاص طریقه د عبادت نشته دی علما وایي انفرادي عبادت پکې غوره دی ځان له کور کې او جماعت کې او انفرادي عبادتونه وکړلی شي په اجتماع سره یا په جمع سره نوافل کول یا په جمع سره عبادت کول دا په دې شپه کې نه دی ثابت انفرادي عبادتونه چې ځان له څومره کولی شي هغه وکئ ډیره قیمتي او د مغفرت او د بخښنې شپه ده ډیرو نصوصو کې فضیلت راغلی دی بله خبره دا ده چې دې شپه باندې مقبرې ته تلل احادیثو مبارکو کې راځي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي امام الانبیا ملاسو بیا ورک شو مانه نو نو چې ما معلومات وکړو نو جنت البقی مقبرې ته تللی او دا شپه د نصف شعبان وه د شب برات شپه وه چې امام الانبیا جنت البقی ته مقبرې ته تللی نو به هر صورت
علما وای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مفتی شفیع صاحب وای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نصف شعبان د شب برات پشپه مقبره ته تلو خو یوه پیره تلو شب برات خو به ډېرې پیرې راغلی وه خو تلی یو ځلو نو داسې نه چې سړی هر کال په دې شپه باندې مقبرې ته ځي او دا لازم ګڼي داسې نه ده پکار که یو سړی لاړ نو ټیک ده ځکه امام الانبیا تلی خو یوه پیره تلی دی نو دا شپه لازم کول او هر کال په دې باندې یا په اجتماع سره مقبرې ته تلل او دا لازم ګڼل نو دا بیا ټیک نه دی هر عبادت چې په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا فایدهمند وي او دا عبادت وي او چې په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا عبادت ګوره الله ته قبول نه دی په ځای د ثواب دا د سړي د ګمراهۍ ذریعه ګرځي نو به هر صورت د مقبرې د تلو دغه صورت دی هر چې بیا په دې سحر باندې روژه نیول نو روژې باره کې روایت شته دی خو علما وایي هغه سندن ضعیف دی نو پکار دا ده چې روژه دې ونیولی شي د ایام 20 په بنیاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم به 14 14 15 د هرې میاشتې نیولې دې ته ایام 20 وایي د دې ډېر فضیلت راغلی دی نه که سړی دا 15 ونیسي د ایام 20 په بنیاد چې دا به هسې نبی علیه السلام نیوله 15 ورځې ده زه روژه ونیسم نو ډېره د فضیلت خبره ده احادیثو مبارکو کې راځي چې د ټولو نه زیاتې روژې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شعبان کې نیولې ګورئ دا میاشت چې کومه ده دې کې 14 او 14 او 15 مه ګورئ خو روژې نیسئ صرف 28 به نه نیسئ 29 به نه نیسئ ځکه هغه خو سبا له بله ورځ له روژئ نو د دې میاشتې د 28 روژه او 29 دا دوه مه نیسئ د دې نه علاوه کو ټولې چا ونیولې د لوی فضیلت خبره ده که چاله پکې د 5 توفیق الله ورکو کو د 3 ورکو که د 4 ورکو که 15 نیسي ښه خبره دا ده دې 14 ونیسي دې 14 ونیسي دې 15 ونیسي دا په ایامو 20 کې راځي نو به هر صورت د فضیلت نه نوځي چې څومره روژې پکې نیولی شئ نو هغه پکې ونیسئ دا ډېرې قیمتي شپې ورځې دي چې هسې رانه لاړې نه شي ټوله میاشت کې کوشش وکئ چې روژې پکې ونیسئ هر دا خبره چې دا کله ده نو به هر صورت د تاریخونو کې اختلاف کله ناکله راځي نو به هر صورت د اختلاف په بنیاد باندې زمونږ چې کوم اسلامي کلینډر حساب دی نو هغې کې خو سبا شپه شب برات دی نن نه دی نن د میاشتې 14 ده سبا 14 ده او بله ورځې 15 ده نو بیا سبانۍ شپه راځي خو به هر صورت زمونږ د بعض حساب کتاب په حساب باندې نن شب برات دی او سبا نن 14 ده نو به هر صورت که 14 شي او که 14 شي ځان له نن هم عبادت وکئ سبا هم وکئ که نن یې که سبا نو دواړو شپو کې عبادت وکئ نو انشاءالله چې فضیلت د دې شپې به حاصل شي او هغه به عمومي نه که نن یې 14 که 14 نه یا به سبا 15 یا به بله ورځ 15 نو به هر صورت پکار ده چې عبادت پکې وکړلی شي او کوشش وکئ چې ماسخوتن هم د جمع منځ کوئ او سار هم د جمع منځ کوئ احادیثو مبارکو کې راځي چې دا 2 جمع منځونه سړی د باجماعت وکي نو الله ورله د ټولې شپې د عبادت اجر ورکوي نو کم از کم دا نوجوانان دی خو د شپې عبادت څه کوي خو د ماسخوتن او د سار مونځ نه کوي ماسخوتن مونځ کې یو سحر مانځه کې نه نو کم از کم د سحر د مانځه ډېر اهتمام کوئ او بیا په دې شپو ورځو کې ډېر وکئ نو رب العالمین سړي له د روغې شپې د عبادت اجر ورکوي فرمایي وبینهما حجاب او په منځ د دې جنت او دوزخ کې به حجاب پرده وي
وعلى الاعراف او په اعراف کې با په اعراف باندې با رجال سکسان وی یعرفون چې دی بفی جنی کلم بسیماهم هر یو لرا بسیماهم په نخو د دوی سره ونادو اوازونه به وکړي دوی اصحاب الجنت جنت والا ہوتا ان سلام علیکم چې سلام دی وی پتا سو باندې لم يدخلوها نبوی داخل شوی دا اعراف والا جنت تا وهم یطمعون او دی بتملری د جنت